نن چې محترمو زمونږ کوم کلیپ دی نو دا په دوو خبرو باندې مشتمل دی. یوه خبره تعلق ساتي زنانو سره او دویمه خبره تعلق ساتي نارینو سره. زنانو خبر ده چې هغه زنانه چې هغې روژه نیولې ده او روژې په درمیان کې ورته حیض رالی، آیا دا روژه ماتیږي که نه؟ که روژه ماته شوله نو مخکې به خوراک کوي او که به نه کوي؟ او که چېرته د ښځې 5 یا 6 ورځې حیض دا موده تېره کړله او حیض یې بند شو د ورځې 10 بجې یا 12 بجې، آیا د باقي چې کومه ورځ ده د ماښام پورې خوراک به کوي او که به نه کوي؟ دې سره سره زموږ دویمه مسله ده چې هغه هلکانه هغه سړي چې هغوی رمضان المبارک په دې قیمتي لمحاتو کې خپل شهوت دا په لاس سره پوره کوي، نو آیا د دې روژه ماته شوه که ماته نه شوه؟ که چېرته ماته وي نو په دوی باندې کفاره شته او که کفاره نشته دی. نن به انشاءالله په دې کلیپ کې د دواړو خبرو وضاحت کوو محکمل تحقیق سره. کوشش وکړئ ویډیو پوره وګورئ او ملګرو سره شیر کړئ. نن چې محترمو زموږ کومه لومړۍ خبر دا ده چې یوه زنانه ده او هغې روژه دا نیولې ده، روژې په درمیان کې ورته حیض رالی، مطلب ساره روژه ونیوله او د ورځې داسې 1 بجه یا 2 بجې یا 12 بجې دا ورته حیض رالی، نو آیا روژه ماته شوه که نو؟ جواب دا دی روژه ماته شوله. باقي چې کومه ورځ ده تر ماښام پورې دا خوراک کوي به او که خوراک به نه کوي امساک به کوي، نو د هغې جواب دا شو دا خوراک هم کولی شي او که چېرته خوراک نه هم کوي دې ته اختیار ده د ماښام پورې داسې وخت تېر کړي. خو د دې الټه یوې ښځې 6 ورځې حیض تېر کړو یا 2 ورځې یا 5 ورځې او دا حیض یې بند شو، مثال د ورځې 10 بجې یا بند شو یا دغه رنګې 12 بجې یا 2 بجې بند شو، نو محترمو مسله بیا داسې ده چې تر ماښامه پورې به بیا به خوراک نه کوي. ولې؟ ځکه حیض بند شو، دا پاکه شوله، د رمضان چې څومره احکاماتو دا د ښځې طرف ته متوجه شو، دا په دې باندې لاګو کېږي، نو تر ماښام پورې به خوراک دا به نه کوي. دې زنانه 5 روژې وخوړئ یا 6 روژې وخوړئ یا 2 روژې وخوړئ، دا روژې به وروسته راګرځئ، خو د مونځ قضا او د مونځ راګرځول دا پکې محترمو دا نشته دی. او دویمه خبر دا چې هغه هلکان چې هغوی خپل شهوت دا په لاس باندې رمضان المبارک په دې قیمتي لمحاتو کې دا پوره کوي، یاد ساتئ محترمو چې روژې ماتیږي، روژه یې ماته شوله، خو دویمه خبر دا چې په دوی باندې کفاره دا لازمیږي نه. یو سړی په زبردستۍ باندې خپلې ښځې سره کوروالی وکړي د رمضان په دې ورځو کې، نو بیا محترمه خبره دا ده چې په ده باندې کفاره هم شته، د روژې قضا هم پرې شته. کوشش کول پکار دی محترمو د رمضان المبارک قیمتي لمحات دا شروع دي چې موږ دغه قیمتي لمحات دا خراب نه کړو.